کوزګر سب ډیویژنل بار چکدرا سوګن پورته کېدو دستوري ته د وینا په وخت د صوبایي اسمبلی غړي همایون خان په وکیلانو زور ورکړی دی چې د انصاف په اسانه رسولو دپاره قانوني کمزورو خاتمې دپاره حکومتي کوششونو مرسته وکړي. دستوره کې مشر میلمه همایون خان، ډسټرکټ بار تیمرګره صدر شاه فیصل خان وکیل، ملکن بار صدر افتاب عالم خان په شمول چکدره بار ګڼ شمېر وکیلانو شرکت کړی چې پکې د صوبایي اسمبلی غړي همایون خان د چکدره سب ډیویژنل بار اسوسییشن کال 2021 دپاره منتخب صدر سرفراز خان وکیل او جنرال سیکرټري سید ناصر احمد شاه او هغه د کابینې نورو غړو نه سوګند پورته کړو. دستوري ته په خپل وینا کې د بار صدر سرفراز خان، پخوانی صدر عطا الله خان، ثنا الله خان، واصل خان او نورو بار ته پر اتک د میلمنو شکریا ادا کولو سره د بار او چکدرې د وکیلانو قانون پاسدارۍ دپاره تاریخ او اهمیت رڼا واچوله او بار کې موجود وکیلانو ته پیښو مسلو ذکر او هغه حل دپاره کوششونو په شمول نوی منتخب صدر د جوډیشل کمپلیکس جوړولو غوښتنه هم وکړه. په خپل وینا کې د دستوري مشر میلمه صوبایي اسمبلی غړي همایون خان وویل چې تاثیرات دینځه چکدره د ملکن ډیویژن ګیټ وې ده. پکار ده چې د دې اهمیت په هر فورم په ډاګه شي. د وویل چې د بدقسمتۍ نه دلته د وړاندې نه شوي کارونو دپاره هیڅ قسمه منصوبه بندي نه ده شوي. دی غواړي چې په روان وخت کې ترقیاتي کارونه په منصوبه بندۍ سره سرته ورسوي. د همایون خان وینا وه چې د دیرپا ترقۍ دپاره ضروري ده چې په هسپتالونو، لوبو میدانونو، پبلک پارکس، انډسټریل زون په شمول نورو منصوبو شروع کولو یا وړاندې نه شروع شوي کارونو کې د ځمکې په پراخمۍ کې د ده او حکومت سره تعاون وشي. په دې موقع همایون خان د بار د صدر لخوا واشروم، فرنیچر، سکو اوبو مسلو حل کولو یقین ورکولو سره زیاته کړه چې د جوډیشل کمپلیکس په شمول ټولو سرکاري دفترونو یو ځای قیام دپاره د ده کوششونه روان دي او دې تمه لري چې په دې کې کامیابي حاصل کړي. په دې موقع همایون خان د بار صدر ته د صوبایي حکومت لخوا وړاندې نه اعلان شوي 100 لکه روپو چک ورکولو سره صدر سرفراز خان لخوا مشر میلمه ته شیلډ او ګلونه هم ورکړی شو. دستوره کې د عوامي نېشنل پارټۍ چکدره یونین کونسل پخوانی ناظم واصل خان د خپل طرفه بار دپاره 1 لک روپو نقد ورکولو اعلان هم وکړو. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.